د تحصیل مندن انتظامیه د تحصیل په لری پسمانده او غریزه علاقه نګری امازه کې د کلی کچره او ریوینیو دربار تابع کړي وا په کلی کچره کې اسسټنټ کمشنر مندن رحمت الله ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد خان ټیمو افسر علی تحصیلدار سید علی افسر د محکمو نمائندگانو ناظم کندر کټه تاج خان ناظم ملکا سید محمد خورشید باچا ناظم چروړې طارق عزیز ناظم نګری یوسف زاده لیاقت خان او د علاقې سیاسي او سماجی خلکو ګډون کړي وو د ای سی پی راج محمد خان د کلی کچره اراز او مقاصد بیان کړل او بیا د علاقې سیاسي او سماجی خلکو په محکمو خاص کر په وابډه او محکمې صحت تنقید وکړو په کلی کچره کې سلیم الله صابر ناظم تاج خان ناظم خورشید باچا ناظم طارق عزیز لیاقت خان جانزیب شیبر خان او خیزر حیات د امازو 250 زره آبادې ته پراپی خوستون زرنا واچوله هغوی وی چې په علاقه امازه کې د وابډا سره د ملازمینو کمی دي چې لوجې په خلکو پسې په توکل بلونه راځي هغوی وی چې د علاقه امازه په سرکاري هسپتالونو کې د سہولیاتو کمی دي چې لوجې د دې ځای خلک د ستونزو سره مخ دي مقررین وی چې علاقه امازه په قدرتي حسن او ځنګلاتو مړه سیمه ده خو د ځنګلاتو د حفاظت لپاره د محکمې سره د سټاپ او سہولیاتو کمی دي هغوی وی چې په علاقه امازه کې هر قسم میوهدار بوټي کیږي او زمونږ محکمې زراعت ته خواسته چې د بوټو په تعداد کې د اضافه وکړي مقررینو د ترانسپورت لپاره د کرایه‌نامې جوړولو او د پېټرول پمپونو د گیج چک کولو هم مطالبه وکړي په دې موقع د محکمو نمائندگانو د عوامو د سوالونو جوابونه ورکړل او د مسلو د حل یقین دهانی وکړه کلی کچره ته د خطاب په وخت اسسټنټ کمشنر مندن رحمت الله وی چې د کلی کچرو مقصد د عوامو مسلې د کور په درشل حل کول دي هغوی زیاته کړه چې موږ ټولې مسلې ځان سره نوٹ کړي او موږ به دا مسلې د اعلی حکامو سره ډیسکس کوو د کلی کچره وروستو ای سی رحمت الله او ایډیشنل ای سی محمد خان د ریوینیو دربار معاینه وکړه زمونږ دا مسایل چې درجی ډېر زیات دي یو حضرت کې وابډا سیستم دی چې هغه میټر یې نه چیک کوي د کور نه بیلونه لیکي دا اهم خبره ده نو دویمه خبره دا ده چې دلته کومه اهلکار دي د وابډا هغه تعالی په دې ستن کې دا تارون نه بدلی پیسې چې نه ورکوي تعالی تار نه بدلی په دې ستن کې جي ښکاره خبرې ته پاتې کوم دل نه دي چا نه هېرېږم او نه مطلب دا چې زه د چا صدقه کوم د ټولو نه غټه مسله چې کومه ده چې هغه زموږ ته دلته کې د هسپتال په حواله باندې ده زموږ دلته کې په بي ایچ یو لنګو دی بي ایچ یو ملکا دی بي ایچ یو چروړی ده آی آر سی نګری ده زموږ چې په آی آر سی نګری کې خو تقریبا چې سټاف مکمل برابر دی خو هلته کې د لیبارټرۍ سه انتظام نشته نور پکې دا شانتي بنیادي سہولتونه نشته ای سی جی پکې نشته ډنټل بلاک پکې شته هغه ډاکټر د نشواري په وجه باندې هغه هم ختم شوی دی د ډاکټرانو چې کوم د رهایش بلډینګونه دي عمارت ته هغه مکمل تباہ برباد شوي دي ډاکټران په هغې کې پاتې کېږي نه او غریبانان د یو ځای نه د بل ځای نه راځي دلته کې د یو سره کله د بل سره پاتې کېږي او بیا دغه شانتي ځي نو زموږ د ټولو نه غټه مطالبه خو دا ده چې آی آر سی دا تقریبا د 52,000 خلکو لپاره یو آی آر سی هسپتال دی او ګډونه ماضي په وخت کې دا جوړ شوی دی تر اوسه پورې په هغې کې د تقریبا زما خیال ډاکټر صاحب ناست دی 5% چې کم دی نو ټسټونه په هغې کې نه کېږي نور ټسټونو دپاره به کله یو ځای ته منډه وخي کله به بل ځای ته منډه وخي کله به بل ځای ته منډه وخي پی ډي خو په هغې سیوا کېږي چې دلته کې زموږ سره ای سی جي راشي زموږ سره ایکس رے پلانټ راشي زموږ سره ایمبولینس راشي زموږ سره چې کم دی نو پری میډیکل راشي هغې دپاره به مریضان راځي نو او پی ډي به هغې سیوا کېږي دې لپاره چې زموږ دا درخواست دی چونکې کله هیلث نور دغې هغې له دا پکار دي چې په دې باندې سخت نه سخت نوټس واخیستی شي زموږ د علاقې چې کوم ډاکټران دلته کې ډیوټیانې کوي هغې مراحت چې کوم دی نو هغه د غریزي علاقې اخلي ډیوټۍ ځان له جنرال ډیوټۍ چا په ناوګۍ کې نیولي دي چا په خودوخیلو کې نیولي دي چا په سواړی کې نیولي دي هلته کې ډیوټیانې کوي دلته کې دغه چې مراحت چې کوم دي هغه زموږ د دې پهاړي علاقې علي بار بار مونږ ډیچو صاحب ته دا خبره کړې هم ده ډاکټر او ایل ایچ پي د ډېر وخت دی هغې په جنرال ډیوټۍ دی یو په جوړ کې دی یو په کوګا کې دی د دغه کسه بندوبست وکړي ډېر مهم بي ایچ یو لنګاو دا یو ډېره ښکلې فارسټ ایریا ده او ټورسټ ایریا ده او موږ دې دپاره بچپن سے لے کر ابھی تک کوشش کوو چې دا یو ټورسټ ایریا ده فارسټ ایریا ده چې دا د روان نسل لپاره د آمدن او د ښایست او د ښکلوالي یو ذریعه وګرځي نو دلته فارسټ ډپارټمنټ کسان ناست دي که زه دروغ وایم دی دې تاسو ته ووایي 2 کسان به دا دومره لویه ایریا تاسو دې خپل ریونیو نه تپوس وکئ چې تاسو سره دلته په امازو کې څومره رقبه فارسټ ده چې هغه زموږ ځمکې تاسو ته ختلي خیره ختلي
او چې دغه شوي دي چې لکه هغه څومره او د هغې د راکوالۍ لپاره صرف 2 کسان دي. نو یو خو موږ له دا ریکویسټ وکړئ چې دا موږ له د دې تعداد زیات کړي. بل دلته چې کوم موجود دي نو دوی ته هم دا مهیا کړي چېرته که پولیس ډپارټمنټ سره دا ګاډي او په هغه رقم باندې سپرداري ولا ورکوئ او که د حکومت نه والاخلئ او دوی سره د ګاډو سیستم هم نشته نو چې په چروړۍ کې څوک رانې کوي او بل دلته په ملکا کې شروع کړي او موږ ورته غږ وکړو دی چې څو رارسي نو هغه چې کار شوی چې مې چې دغه شوي ګاډي یو دا خبره ده. او بل چې دا د الیسي خبره خو ډېره وشوه که نه جي او تاسو وایئ چې موږ د دې وزټ کړی نه دی خو موږ د انچارج ته دا یو سوال کوو چې تاسو موږ ته ښوونه کوئ چې کوم ځای کې به موږ خپل فریاد چا ته رسوو نو چې موږ بره سیکریټ ته یا صوبایي سطح باندې موږ خپل فریاد هغه ورسوو. بل چې ایس ډي او صاحب نوټس کې یو خبر راولم د موږ د خانپور پرې پرس تاسو موږ له خوړ باندې یو پرس کړی دی نو هغه یو چرته ځي نو چې دا خوړونه ډېر راشي نو که تاسو چېرته نول زول راجمع کوي یو چېرته موږ له په دې 150 روپۍ په نور د پاسه کېږي دوه چې تیږئ او را پاسه پې سیمټ واچوئ نو دا خلک به بیا په دې باد باران کې د هغه نه بچي سپرو یې ستونه د مریضانو ته به دغه ورسي. بل چې بجلو والا که دلته څوک مشران دي نو زمونږ په دې ملک کې دا څومره ستنې چې دي خدای خبر کم سن کې شوي دي سلیم بھائی ته به پته وي وغیره پاسه 11000 لین ته چې دا کوم لرګی لګېدل دی که نه دا بوسیده شوی دی راسته شوي دي نو زموږ سره تصویرونه هم شته خو د اعتراض په شکل نه خو که دوی دا لاین چیک کړي او په کوم ځای کې ضرورت وي نو چې بیا موږ چاته سوال کوو موږ ته دې چلو کوي خو چې په دې دغسې دا ټیګان ولګي لکه څنګه چې دا مخامخ ستن باندې لګېدل دي. خبره هټولو بیا نه شو ریپیټ کولی د هسپتال او دار څخه صرف زه د اګریکلچر باره کې یو ایسي سي په نوټس کې راولم چې اوس سیزن را روان دی فروری کې دیګه بلا بوټي راځي نو دا میوهدار بوټي دي زمو علاقې ته پروس کا زما حال یو ټرک یا 2 ټرک راغلي وو کم علاقه ډېر زیاته را آبادي زیاته را نو تاسو ته مې ریکویسټ دی چې کم میوهدار بوټي دي چې هغه زمونږ دپاره زمونږ د علاقې د خاص کر نګرۍ ته راوړي مونږ ته یې دا نه وي چې ناوګۍ ته راشئ یا امبېلې ته راشئ یا سواړی ته راشئ علاقه غریبه ده انتظام ورسره نشته نو دا ریکویسټ دی چې دلته راشي او په ویلېج په د ویلېج کونسل په حساب باندې خلکو ته هغه بوټي میلاو شي نو که پرس کو پروس کال 2 ټرک وو نو نن څه کال کم از کم چې 15 شپږ ټرک ځکه چې 54000 آبادي ده ولې علاقه ده ښایست یې پکې نو چې میوهدار بوټي پکې ولګي نو دا به نور هم مزیدار شي. فارسټ ډپارټمنټ نه کېدای شي زه غلط یم یا ضروري نه ده چې زه صحیح وایم خو ما بل داسې ولیدل چې دوی اوس مونږ ته په دې خوړونو کې لاچي شروع کړه په دې علاقه کې نو زما په نظر باندې دا خلک هر سړی وایي یا کېدای شي زه خطا یم یا د خلکو رایې چې یاره دا لاچي اوبه وچوي ډېرې کمۍ نو زموږ دا سوچ دی چې که بالفرض دا نور ځایونه ختم شوي نو بیا خیر دی خوړونو کې خو د لاچی په متبادل د بل یو ډکې وکړي په دې خوړونو کې کم از کم دا دی دغه کې نه کرلی کېږي په دې خوړونو کې دا هسې د خلکو دغه ډس انفارمیشن یې خپور کړی دی هره ونه چې څومره اوبه سټور کړي نو دا دومره زیمونه راتلي دې کې دا دغه نشته د فارسټ چې کوم مشران دي هغوی دا یو درخواست دی چې دې موسم کې چونکې یو خو جمع دی نو دا نختر دی د دې مسوده خلک لګوي هغې دپاره ځان چې یو خو زموږ کوټه بړاو شي ځکه چې روزانه آبادي سیوا کېږي او کوټه ښکاره او دویمه په دې موس کې لږ اساني پیدا شي نو زموږ یو دغه درخواست دی او بل دې ورځو کې چونکې د نختر دا په ماهه چې دا د نختر د آبادۍ دپاره کوم موسونه خلک لګوي نو دې کې ورسره اساني ورکړی شي او یو د دې اګریکلچر چې کوم ایکسټنشن دی د دې نه زموږ دا درخواست دی چې زموږ دا علاقه چې دا ډېره زرخیزه ده او هسې هم زموږ دا ملک چې دی دا ډېر زرعي ملک دی نو په دې کې موږ له دغه کوم میوهدارې ونې بوټي دي د دې را کوټه سیوا کړي د دې د نال او د دې چې کوم موسمي لحاظ سره دا خاوره ده په دې باندې ملوک دي که مالټه ده که امرود دي نو دا ټول څیزونه زموږ دپاره زموږ په اکانمي کې به موږ ته سپورټ راکوي ځکه چې دلته غربت دی دغه غربت ختمولو دپاره زما خپل ذاتي رایې دا ده
چې دې کې به موږ سره دې لکه تعاون وکړي نو انشاءالله تعالی زموږ د عمل چې دی دلته کوم فصلونه دي دا به بار لکه موږ نورو علاقو ته درکوو ځکه چې اوس په 2500 روپۍ د مالټې سیکړه ده نو 2500 روپۍ دا لکه زموږ کوم چنال او منډو کې چې کومه بهترین مالټه پیدا کېږي نو دا د هغې لکه په لکو روپۍ هغه کسان انکم اخلي زه هم که دا سلسله موږ په ټوله علاقه کې خوره کړو نو انشاءالله زموږ د دې علاقې دا خلک چې دی دوی به د غربت د احساسې نه راوچت شي دغه شان امرود دي او ډېر بهترین قسمه املوک چې دی دا دلته کېږي چغزی کوم چې اخروټ ورته ویلی شي نو دا هم دلته ډېر په ښه لکه پیداوار د دې کېږي نو په دغې کې دوی موږ سره دغه وکړي او ټیمو صاحب ته هم خواست دی چې څه کال انشاءالله نرسري ولګو او دا بوټي چې په ټول تحصیل مندڼ کې موږ خواره کړو تاسو د کلي کچهري کې دا شرکت وکړو د خپل تاسو چې کوم مسایل هغه موږ ته وړاندې کړو نو انشاءالله موږ مخکې هم کوشش کولو اوس به هم کوشش کوو چې ستاسو مسایل څومره مطلب موږ دلته حل کولی شو انشاءالله دلته به حل کوو نور چې کوم پرانشل ګورنمنټ سره دي د نور ډپارټمنټ سره دي نو هغه موږ انشاءالله نور ډپارټمنټ سره به ټیک اپ کېږي دا باقاعده موږ دا ریپورټ چې دی چیف سیکرټري صاحب ته ځي هلته نه بیا هر محکمې د چا سره دا ریلیټډ وي نو هغې ته ځي نو انشاءالله موږ به کوشش کوو او زموږ دفتر دی دا هر وخت کلو وي انشاءالله تاسو څه مسایل وي هلته هم راتلی شئ او زموږ داسې دا کلي کچهري نور هم د ځایونو کې به انشاءالله موږ به هیډ کوو او تاسو د مسایل چې دي دا به انشاءالله حل کولو کوشش به کوو ډېره مننه دي تھینک یو